صفحہ نمبر 810 آیت نمبر 11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فمخش آیت مبارکه الله رب العالمین مؤمنین سره د خپل مدد وعده وکړه چې کچېرې تاسو د الله رب العالمین د دین مدد کوي، الله رب العالمین وي د تاسو مدد کوي او د تاسو قدمینه وي د دشمن په مقابله شه مضبوط کی. والله رب العالمین د کافر په باره شو فرمیل چې دا کافر دا تباہ او برباد دي او د دې عملینه ضایع دي. او دغه بنیادی وجه څه شی دو چې دی د ایخ پروګرام د ایخ شی مخالف دي په بده غاڼي ناپسند یې غاڼي چې الله تعالی نازل کړه دا چې قران مجید ده. نو قران مجید مخالفت د سیک کوي، د کافر کوي، د مشرکین کوي او ویلې کوي چې قران مجید چې الله رب العالمین کی هدایت کی محکام نازل کړي دي د دې نه غوړي چې دا د الله په بندګونه باندې نافذ شي او لګیږي. او حقیقت دا ده چې دنیا شه د امن واحد ذریعہ دادو چې د الله رب العالمین دین نافذ شي. کچری د الله رب العالمین دین په صحیح معنی باندې نافذ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور نامخشي کمیش چیرې سوچو کې او په دې خبره باندې سړی فکر وکي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بعثت نامخشي سمره بدامنی او په دې علاقې شه سمره قتل او غارت او سمره خونریزی وا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر تک په وجه باندې او د قران مجید د نزول په وجه باندې الله رب العالمین دنیا تکیم امن ورک مدینه منوره امن وکسابیا د هنابات د خلفای راشدین چې کیم دور روغی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د امن دور. نو د الله رب العالمین د دین سره امن اتړل د الله رب العالمین کلام چې کیم هدایت دي. نن په د دنیا شي چې فساد دا ویل دا وجه دادو چې خلک زونه د پر خپل قانوني نه جوړ کړی دي او قانون چې سیک د خپل زون د پر جوړ کې ناغه د خپل زون د پر الیاره په غیر شو بوسي سیک و بنکای په قانون شي چې د پر الیار نوي سیک و زون د پر الیارو بوسي چې په دې شي چاته استثناء حاصلای د مخشوري د شتو سو کدل 27 وی ترمیم چې کیمو په دې شي سوسو وشله او دا څه د انساني قانون شي رد او بدل کیږي او د الله رب العالمین په کلام شي رد او بدل نه کیږي. د الله رب العالمین قانون د ټوله د پر یو برابر ده او دا وجه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د شخصیت دغه عدالت ته پیش کیږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین د دیو يهودي سره معاملاتو په یو زغره باندې داوای دو چې د زغره د مودو و يهودي داوا دادو چې مودو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه کیس چیرې یو عدالت اسلامی عدالت ته اسلامی عدالت شیخ خپل حق ثابت نک اسلامی جج حکم کو فیصله وکړه چې دا حق د يهودي ده. هغه يهودي په دې خبره باندې مسلمان شو چې دا خو د مسلمانۍ چې کی عدل او انصاف ده دا ډیر بهترین ده او دا او په خپل د خبره تسلیم کړه چې دا حق چې کیم د دایمو نو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د غلام مو کړی واسنه خو خپل حق ثابت نک د سره غویون نه نه اسلامی عدالت د پر حق نه ور کوي چې امیر المؤمنین ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ سره مسله روغلی د سما ملارول عدالت ته پیش شو ده نره مختلف معاملات چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پیش شو ده. نو دا څه شی دی
دا هغه خبرې چې د الله رب العالمین قانون د ټولو لپاره ایکول برابر وي او که د انسان کاله یو وي قانوني نو په انسان په قانون شي چا د لپاره څه شی وي نرمي وي چا د لپاره وي سختي وي نو د دې وجه نه د الله رب العالمین د قانون څه شی دا ضروري ده چې د الله تعالی قانون نافذ شي نو الله تعالی فرمی په دنه آیت مبارکه شي په دې الله رب العالمین موازنه کوي تقابل کوي د مسلمان او د کافر چې د مسلمان د پر څه شي دي د مؤمن د پر څه شي دي د مؤمن څه صفات دي او د کافر د ژوندۍ څه مقصد ده او د مؤمن د ژوندۍ څه مقصد ده نو الله فرمي ان الله یقینا الله رب العالمین يدخل الذين دخلوا الذين اغكسون امنوا چې ایمان لرل ده وعملوا الصالحات او نیک عمل یې کړی دي نو د مؤمنینه طریقه څه چې ایمان لرل ده الله په ذات نه دی نیک عمل ژوندۍ ترای ده د مؤمنینه طریقه ده انعامات څه شي دي چې کله ایمان سړی وروړ او نیک عمل یا وکړل جنتی نه وي تجری چې جری وي من تحت الانهار لوند دي نه نهرینه دا د خوشي ژوندۍ وي د خلک د پره ځکه چې د الله رب العالمین د قانون د الله رب العالمین د حکم مطابق ژوندۍ تیر کړی والذین کفروا کسون چې سک کافر دي یتمتعون دی فائدہ حاصلوي په د دنیا شه یعنی دی د دنیا ژوندۍ مقصد څه دی چې نفع حاصله کی فائدې حاصله کی اس د مسلمان کچره د ژوندۍ مقصد دا شي چې بس چې په دنیا شه خالي نفع حاصله کی ز فائدې حاصله کی نو د مسلمانو د کافر خو فرق دا چې هغه ژوندۍ ترای د سجده پره بس صرف د دنیا د پره د دنیا د ګټل یې د پره دنیا بس د ژوندۍ مقصد د کافر او د مؤمن ژوندۍ مقصد شي چې هغه ژوندۍ تروي خود سه تروي چې لکه سمره ضرورت ته د انسان د پره ويأكلون ودي خروق کوي د کافر کما تاكل الانام لکه زناور چې خروق کوي زناور خروق کوي زناور د پته نه کوي د خروق می د چاو د کیم زینه د خروق مترغلو او د خروق سرنګ حاصل شو ده د پروا نه کوي او د خروق چې د زده چا خروق کو سه کرا زیکتا ادخص حقوق تی په مو بنده دا پته د ځکه چې زناور ده او که یو انسان کافر مثال الله تعالی وی چې دغه مثال څه شي د کافر د زناور غونډه ده چې بس دی ژوندۍ مقصد دا چې خروق کو خروق د پته نه کوي چې سرنګ مې وکړو د کیم زوینه مې وکړو سرنګ د خروق رغله چارو کړه ده و د دغه رزق د دغه رب په مو باندې څه حقوق شته او کنه حقوق نه پیژني دی الله رب العالمین او مؤمن انسان ځون شه د فرق روالي والنار مثوى لهم نو دغه خلک د پر ټیکانا څه شایدو جهنم ير ده والنار ير مثوى لهم ټیکانا دی دی پر ده وکای من قريه وسمر کلی علاقه زیوت هي اشد چا مضبوط وی قوتن د قوت په لحاظ سره من قريه کده تو د دخلینا التي اغه کلا اخرجت کا چې تی استلوي د دخلینا یعنی د مکه خلکینا مضبوط خلک سمره علاقه سمره کلی سمره بستی تر شوی دي اهلکناهم الله تعالی فرمی چې هلاک کړي میوي نو د مکه خلک زونه ته مضبوط او طاقتور وي خودی د خپل طاقت او سي چې الله تعالی بلځي شي فرمي چې وما بلغوا معشار ما اتیناهم د هغه لسمه حصہ ته دی نشي رسول چې کی میغه تصویر کړی وي نه په دولت شه نه په طاقت شه نه په نرا جسمانی قوت شه هغه زیت نشي رسول چې کی مه نرا کومینه رسیدلی د قوت په لحاظ سره جسمانی له قوت په لحاظ سره د دولت په لحاظ سره د دې نشي رسیدله والله تعالی بیا فرمایي چې ایک کلی ولا چې تیم کلی نه تی استلای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل کلی نه استلا ده د مکینه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متل ته خزړه نه کید خپل علاقہ وا یو زوی شي چې سړی پیدا شي یو زوی شي چې انسان بچپن تیر شي زونی تیر شي او بیا د زوینا او بیا داسې زوی چې پیغه شي یو مقدس او مبارک زوی ده حرم شریف د ایک زوینا وتل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پر ډیر مشکلی او د الله د دین د حفاظت ته پر کله کله به د انسان د پر داسې زوی پرېږدول ضروري شي ګور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله د دین د پر خپل وطن پرېښه د حرم شریف یې پرېښه ده او د دین حفاظت دا ضروری ده ګور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ا دو زوینه تله د مدینه منوره ته کو پردي وطن ته سه ایک زوینه وطن جوړوي د سمره مشکل حالات وي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د مکې نه وځي او مکه او حرم شریف د سترګې نه پټېږي یعنی دا یې نه ویني نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا درېږي او د سترګې نش کې روانې دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مکه تو پرېږدولې ته هم ځړند کېږي تو شو غزو په دو شوای وړي کوله مې تر کړه ځونی مې تر کړی دو
خو د تو است دین کی چې کیم دی مې د الله د دین د پرانه پر ریدا د مو مجبوری د دې وجنه زتو ته الودا وی زتو پر داو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په داسې حالت شته تل دا د مکه مکرمه ته بیا چې کیم د سفر هغه واقعیات دی بیا د صحابه کرام چې کیم واقعیات دي کیم تکلیفینه په دې هجرت په سفر شه او بیا د مکه پر ډول حالات شه کیم تکلیفینه په یو صحابي باندې تیر شوې دي الله تعالی ځکه فرمی اشاره ورته کوي چې هغه کلا د قوت په لحاظ سره نه دا هغه شای چې کیم کلی مې نه رمخ هلاک کړي دي چې کیم کلی نه تی استله کیم بستی نه تی استله اهلکناهم هلاک کړي مې هغه تبا کړي مې فلا ناصر لهم بسیک مدد کوین کی د دې د پرانوي افمن کان علی بینه ایا هغه سیک چې په واضح دلیل باندې مې ربه د رب د خپل طرف نه د خپل رب د طرف نه یو سړی په واضح دلیل باندې دا په واضح هدایت باندې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته اشاره ده کمن زین له سوء عمله د پشان د ایک سړی کې دلا شي چې کښلا کړه شو د پر خپل بد عملینا کفر زندگی باطله زندگی د پر د کښلیږي چې نه چې تاسو کوي دا شکوي وتبعوا اهواءهم ودي ته بدري د سش کړی د خپل خواهشات کړی نو چیرې داسې سړی چې د الله دی طرف نه په واضح دلیل وي او یو سړی هغه چې د خواهشات پیروي کوي د خواهشات بندگی کوي نو دا برابر چیرانو شي کېدله ځکه چې د الله دی طرف نه چې کوم هدایت ملاويږي نو دغه انسان زندگی او د هغه انسان زندگی چې د خواهشات تیري د شپه او ورځ فرق او دغه انجام له سره ډیر زیات فرق وي امين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا الله گناہینا میں معاف کے تقصیرات میں معاف کے حاضر جمع سے مشکلات یا اللہ ټولي مشکلات حل کے یا الله امت مسلمه تخیر پیش کے بیمارون د اهل اسلام سمره دی ټولي ته شفا کامله جل نصیب کے مردگان د اهل اسلام سمره یا الله مغفرت نصیب کے یا الله د وطن ته امن نصیب کے یا الله د بدامنی په امن ته بدلای وصلی الله تعالی